اصول کافی کې امام علی علیه السلام نه ناقل دی ان ابن آدم فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام آخرہ. یہ څه کله یو انسان دنیا کې اخیری ورځ وي د آخرت اول ورځ وي. دغه بعد څه کېږي مثل له ماله و ولده و عمله. دریشونه عمل و اولاد و دولت. عمل دولت و بچی اولاد دا ورته خدای مثالی جوړوي جسم ورته جوړوي شکل کې ورته ورولي خپل شکل نه اولاد د اولاد شکل کې یو کاس ورته ورولي مغه اولادو شکل کې پیسې یا ورته شکل کې ورولي څه وخت د دولت دی و اندیشون سره اعمال یا ورته شکل کې جوړوي ورته ورولي دا درې ورته ودروي الله رب العزت اخیری ورځي کله انسان مړ کیږي. سوچ وکوئ دا روایت ته فیلتفت الى ماله اول خپل مال ته متوجه شي خپل مال او دولت طرف ته متوجه شي فیقول انی كنت علیک حریصا وشحیحا فمالی عندک. مولا جمله ده دغه دولت څخه لوکسي مثالی جسم کې دغه مرحوم څه اول ورځ ده د اخرت اخیری ورځ ده د دنیا. دولت ته وایي څه تانی خو زه ډېر حریص وم ډېر ټینګ وم دا مې نه ولیدل څه ته مو کوم طرف نه وګټلي حلالو نه مو وګټلي که حرامو نه مو وګټلي دا مو جملې دي. دا مې نه ولیدل څه خمس مو نه لاند کو که نه مو کو لاند دا مې نه ولیدل زکات مې لاند کو که نه مو کو لاند خو وشه ومه ګټلي هر طرف نه مو وګټلي. کابر کې څلور سوالونه کېږي خو څلور سوالونه اهم کیږي څه رسول اکرم دی اهل سنت کتابو کې هم دا روایت ذکر دی اهل تشیع کتابو کې هم ذکر دی لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربعه اورا پوری به قدم کې ندی راغه انسان قبر کې څو پوری څلور شیو سوال ورننوي شوی عن شبابه فيما ابلا د ځواني ته څه شي کې خرج کړله وعن عمره فيما ابلا عمر د څه شي کې زوړ کړلو. دا سوال ته نه کېږي وروره مو نه کېږي. یو میټینګ ایمو ته اسرائیل سره پاتې دی څه هغه به کوو ان عمره فیما افناه عمر د څه شي کې خرج کړلو. اوس که یو انسان عمر ټوله عمر یې شیطانیو کې خرج کړی وي د کلي د اولس بګاړۍ کې ټوله عمر خرج کړی وي سکون ورته میلویږي څه کله یو مؤمن په بل مؤمن وړوي ټونګی تشیږي څه کله یوه شیطانۍ بلې شیطانۍ ته بل ځای ته یوسي ټونګی تشیږي. یعنې که ټوله عمر یې داسې تیر کړی وي نو هغه په قبر کې څه کله منکر ونه سوال وکړي څه د عمر د څه شي کې خرج کړلو دا به څه ځواب ورکوي. او دریم چې کوم سوال کېږي هغه دا کېږي وعن ماله من أين اکتسبه وفيما انفقه دغه مال دولت ته په کومې لارې وګټلو څه شي کې د خرج کړلو. څه ته ویلی شي زره چې ته روشندان وي خونې کې یو خوچه وي یا دیواله کې میره سترګه څه اروخیږي رڼو رچي کمرې ته کمرې کې تاسې لیدلي داسې یو لیټ غونته جوړېږي یوه لکیره غونته جوړېږي هغ کې واړه واړه څه کوم دي هغ ته ویلی شي ذرات هغ برابر به تا نه سوال کېږي او نه د پرېږدي. او دغه بدبخت انسان چې ټوله عمر یې مال ګټلی دی دا یې نه دی لیدلي چې کوم طرف نه ای چا حق دی یا ای چا حق نه دی خو بس هر وی ګټلو جیب یې ډک کړلو. اوس کله مړ کېږي دا د امام علي علیه السلام یې اصول کفي کې د امام علي فیلتفت الى ماله مال ته به متوجه شي ورته یي چې انی كنت حریصا علیک فمالی عندک زه خو تا باندې ډېر ټینګ وم اوس ته ماته څه راکوي څه در راکوي. مال ورته اوس جواب کې څه یایي مال ورته یي فیقولو خذ مني کفنک دوره کوای شم چې یو کفن درته وکړم. او وروره د دولت څه ګټلې ده دی قیامت ورځې باندې قبر خصوصا اختزار ورځې باندې مرګ ورځې باندې یو کفن به یې ته ونه وشي. هغه نه بعد قال فیلتفت الى ولده هغه نه بعد زمانو ته متوجه شي زمانو ته چې والله انی كنت لکم محبا و انی کنتم لکم محامیا زه خو تاسو سره ډېره مینه مه کوله ډېر محامي ومې تاسې حفاظت مه کولو قیمتي سکولو کې مه داخل کړلو خرچې مدني وکړلې
مویله چې مو زمن دي چونه کام نه وي هاره خورې مو داسې وکړله فما لي عندکم اوس چې زه روان یم کابر ته تاسې مو ته څه فایده به راکوئ اغنى بعد ورته سوف يقولون نوديك الى حفرتك فنواريك فيها زیات نه زیات مو تاسو کو بابا اغه انده چمو تو دغه جینه او چات کو کاټ کی قبرستان پوری دی یوسف فنواريك فيها قبر کی دو منډو قبر کی د دفن کو دا زمان تاسو اندازه مناجات امیر المؤمنین لکه چې ته مفاتیح پڑھو کوي جمیش په اعمالو کې مناجات امیر المؤمنین لکه پڑھو کوي جمیش په ډیر مستحب دی ویلاله څه مولا دی چې اللهم انی اسالک الامان یوم یفر المرء من اخیه وصاحبه وبنی خدای زه امان غواړم هغه ورځې باندې کله یو زوی پلار نه تختی مور زوی نه تختی ورور خور نه تختی ویلې څه مانه دواره کوته المنجونه غوړي دوره د اعمالو سټیج دی او اعمالو سټیج دی دا ورور دا زوی چې کو ډیر ګران دی زوی خصوصا ډیر د نه ګران دی روایت په مطابق دوره حتی قیامت ورځې باندې به سختی وي د ګرمۍ وي د ځمکه چې انسان بوغواړي چې خپل زوی ځان ته څملوم پوس ور باندې خپا کېږدوم نفسي نفسي علام دی نفسي نفسي دلته چې کوم اکاونټ کې تاسو چې داخل کړل الهي که صاحبي بانک خو ستا خپل اکاونټ کنه نور نېشنل بانکو کې خپل اکاونټ تاسو خلاص کړی دي الهي بانک یا یو اکاونټ څخه خلاص کوي خلاص کوي الهي بانک یو دغه جن ورچوي یاسین ور واچوي کله واقعي صدقه ور واچوي کله واقعي یو مؤمن سمادات ور واچوي کله واقعي یو یتیم ته جامع کولا دا ور واچوي د ټوله ورچوي او پراپرټي بیا آلته ملويږي پراپرټي آلته ملويږي خو دنیا بانک باندې مو باور شته د خدای بانک باندې مو ته باور نشته د دین نه وریا شونه دی وروره کله نه امید شي زوینه یا زمانونه نه امید شي او دغه دولت څه ګټلې د هر طرف نه دغه نه امید چې هغه بعد امام علي علیه السلام موسی یوسلی کافی کې چې هغه بعد قال فیلتفت الى عمله هغه بعد خپل اعمال ته متوجه شي اعمال ته سترګې وغړوي ان شکل کې وي هغه فیقول والله انی كنت فيك لزاهدا وان كنت علي لثقيلا هغه بعد اعمال ته متوجه شي ته وایي چې زه خو یا زاهد وم اعماله ته خو یا کله کله مو په ځای راوړلې که ډېر نه و یا روژه خو مې ساتله که او کې زیاړې مې کول یا خوشه ساتله خو مه که نه الموز خو مې کولو که خیر دی که ذهن کې سوچونه راتله ساده سه خو کولو خو مه که نه عمل ته یې ته خو مې په ځای راوړلې ټیک دی لږه عمل کې کم و بیش لږه څه رسه کېدل خو عمل خو مې یا په ځای راوړی وان كنت علی ثقیلا اگر چې ته مو باندې دروند وي دا اوس عمل دی عمل خو دروند دی مو ته باندې که نه سار صبح له 4 بجې الله اکبر سره پاڅېږه هغه خوږ خوب پرېږده وه سړو سړو بوسه وضو وکړه راشه سخت خو دی که نه وان كنت علی ثقیلا خو اوس ته وایه چې زه دغه مجبورۍ حالات کې یم زه قبر ته روان یم ته به ما سره څه مدد وکړي اوس عمل ورته چوي فیقولو انا قرینک ویوم نشرک حتی اعرض انا وانت علی ربک او مرحومه یاد وساته زه تا قرین یم تا مرګلی یم قیامت ورځې پورې زه تا سره یم کوم مشکل چې تا باندې راځي قبر کې هغه زه درنه خلم هغه مشکل زه په خپل سر باندې خلم حتی روایت داسې موجود دی چې کله یو انسان عمل زیات وي ښه عمل بد عمل نه سپای جوړیږي قبر کې ښه عمل نه یو نوراني انسان جوړیږي هغه مقابله کیږي که دې وخت کې تو بد عمل زیات دی هغه ښه سړی کوم عمل نه جوړ شوی دی هغه به درته مړ کي قبر نه بیوبسي بیا قیامت ته پورې انده سپای انده حیوان به تو ته اذیت در کوي که بیا ښه عمل تله د زیاته دی خو هغه به وبسي قبر نه ښه عمل به در سره وي